بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 بننوایو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا، اے خلقو بندگی وکئی، ربکم الذی درب خپل هغه رب، ستاسو د هغه رب، خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی یې، والذین او هغه خلق یا هغه کسان، من قبلکم چې مخکې ستاسو نه وو، لعلکم تتقون، امید دی چې تاسو بچ شئ د عذاب نه، یا دپاره دی چې تاسو تقوادار شئ. الذي الله هغه رب دی، الله هغه ذات دی، جعل لکم الارض چې ګرځولې ده یا جوړه کړې ده ستاسو دپاره ځمکه، فراشا والسماء بناء، جوړه کړې ده ځمکه فرش او اسمان چت، وانزل من السماء او نازل کړي دي د اسمان نه ماء اوبه، فاخرج به من الثمرات پس راویستی دی په دې اوبو سره، من الثمرات هر قسم میوې، رزقا لکم ستاسو د خوراک دپاره، ستاسو د رزق دپاره. فلا تجعلوا لله پس مه جوړوئ تاسو د الله سره، اندادا وانتم تعلمون شریکان، او حال دا دی چې تاسو ښه پوهیږئ. وان کنتم او کچریئ تاسو فی ریب مما په شک کې د هغه څه نه، د هغه کتاب نه، نزلنا علی عبدنا چې نازل کړی دی مونږ په بنده خپل باندې، فأتو پس راوړئ بصورت من مثله یو صورت په شان د دی، ودعو او را اغواړئ شهداءکم من دون الله خپل ملګري یا خپل مددګاران یا خپل ګواهان سوا د الله نه، ان کنتم صادقین کچریئ تاسو رښتیني. فإن لم تفعلوا پس کچری ونکو تاسو دا کار، ولن تفعلوا او هرگز یې نشئ کولی، فاتقوا النار التي پس ویریږئ د هغې اور نه، وقودها الناس چې خشاک د هغې خلق د انسانان دي، والحجاره او کاڼي دي، اعدت للکافرین چې تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو. وبشر الذین آمنوا او زیری ورکه هغه خلکو ته چې ایمان راوړی، وعملوا الصالحات او نیک عمل کوي، ان لهم جنات چې بېشکه د دوی دپاره باغونه دي، جنتونه دي، تجري من تحتها الانهار چې بهیږي ولاندې د هغې نه نهرونه، کلما رزقو هر کله چې ورکړلی شي دوی ته، منها د دې جنتونو نه، من ثمرة رزقا څه میوه دپاره د خوراک، قالو نو وبوایي دوی هذا الذي چې دا خو هغه میوې دي، رزقنا چې مونږ ته راکړی شوي وي، من قبل مخکې په دنیا کې، واتو به متشابهه او وربکړی شي دوی ته دغه میوې په شکل کې یو شان، ولهم فیها ازواج مطهرة او د دوی دپاره په دې جنتونو کې بیبیانې به وي پاکي، وهم فیها خالدون او دوی به په دې کې د همیشه دپاره یي. ان الله لا یستحیي بېشکه الله شرم نه کوي، ان یضرب مثلا چې بیان کې مثال، ما بعوضة د یو ماشي، فما فوقها یا زیات د دینا. فاما الذین آمنوا پس هغه خلق چې ایمان راوړو، فیعلمون پس دوی پوهیږي، انه الحق من ربهم چې دا مثال حق دی د دوی د رب د طرف نه دی. واما الذین کفروا او کم خلق چې کافران دي، فیقولون پس وایي دوی، ماذا اراد الله چې د څه څیز اراده کړې ده الله، بهذا مثلا په دې مثال سره، په دې مثالونو سره، یضل به کثیرا ویهدي به کثیرا ګمراه کوي الله په دې سره ډېر خلق، او هدایت ورکوي په دې مثال سره ډېرو ته، وما یضل به الا الفاسقین او نه ګمراه کوي په دې مثال سره مگر فاسقان خلق.
الذین فاسقان هغه خلق دی ینقضون عهد الله چې ماتوي وعدې د الله من بعد میثاقه وروسته د محکم والي د هغې نه وروسته د هغې د مضبوط والي نه ويقطعون ما امر الله به او پرې کوي هغه حکم چې الله حکم کړی په هغې سره ان یوصلا چې دا د یو ځای کړلی شي ویفسدون فی الارض او دوی فساد کوي په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون هم دا خلق تاوانیان دي نقصان موندونکي دي کیف تکفرون بالله څرنګه به تاسو کفر کوئ د الله سره وکنتم امواتا فاحیاکم او حال دا دی چې تاسو خو مړوئ الله تاسو له ژوند درکو ژوندي کړئ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون او بیا به مړه کوي تاسو بیا به ژوند درکوي تاسو له او بیا به تاسو الله طرف ته واپس کیږئ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله هغه ذات دی چې پیدا یې کړل ستاسو دپاره هغه څیزونه چې په ځمکه کې دي ټول ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات بیا یې توجه وکړه اسمان ته پس برابر یې کړل اسمانونه وهو بكل شيء علیم او هغه الله په هر څیز باندې عالم دی په دې رکوع کې الله رب العالمین د انسانانو ته د خپل رب د بندګۍ حکم ورکوي چې انسانانو د خپل هغه رب بندګي کوئ چې تاسو یې پیدا کړي یئ او ستاسو نه مخکې خلک هم پیدا کړي ټول هر څه د الله په قبضه قدرت کې دي هغه خالق دی هغه پیدا کوونکی دی تاسو د هغه رب بندګي کوئ د الله نه سیوا د بل چا بندګي مه کوئ بیا الله رب العالمین کائناتو یو څو نښو طرف ته زموږ سوچ بوزي چې الله هغه ذات دی چې ستاسو لپاره ځمکه فرش او اسمان چت جوړ کړی دی او د اسمان نه اوبه راوورئ بیا په هغې سره تاسو ته میوې درکړي ستاسو د خوراک لپاره د انسانانو د فایدې لپاره الله رب العالمین دا ټول انتظام کړی دی نو بیا تاسو د الله سره شریک مه جوړوئ لکه د دې ټول هر څه اختیارمن الله دی نو تاسو د الله سره شریک مه جوړوئ او که چېرې تاسو په شک یئ د دې قرآن په باره کې نو چې ما په خپل بنده نازل کړی نو نبی صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین فرمایي نو بیا چې په هغه باندې ما قرآن نازل کړی دی نو که تاسو په شک کې جو راوړئ یو صورت د دې په شان او راوبلئ خپل ټول ملګري ټول را جمع شئ په جمع باندې خو که تاسو رښتیني یئ نو راوړئ یو صورت په شان د دې او بیا الله فرمایي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تاسو به نه دا کار وکئ او نه شئ کولی که تاسو وغواړئ هو نه شئ کولی نو بیا د هغه اور نه یریږئ چې د هغې خشاک به انساناني او کاڼي به اوس د جهنم خشاک به څوک مفسرین لیکي چې د جهنم خشاک چې دی هغه به الله دې موږ ټول په امان کې کفار مشرکین او منافقین وي او منافق به د ټولو په یخ کې د جهنم پروت دي په نوم به یې کلمه ویلي منځونه به یې هو کړي که ما تاسو ته پرون ویلي چې د منافق 4 نښې دي او د دې 4 واړو نه به ځان بچ ساتئ الله دې زموږ عقیدې ته توحید کړي الله دې موږ د منافقت نه په امان کړي نو دا خلک په دې انسانانو به دا اور بلیږي دا به پې ګرمولی کېږي او بل به دا کاڼي چې یاد کړي دي مفسرین لیکي چې دا زیاتتر هغه بوتان دي یا هغه کاڼي چې خلکو یې سجدې کولې او دغه دا نمونه څیزونه او بیا فوراً چې د عذاب د کفارو مشرکینو ذکر وشو د جهنم نو الله رب العالمین زیری ورکوي وبشر الذین او خوشخبري ده د هغه چا دپاره چې ایمان راوړي نیک عمل وکړي چې دوی دپاره جنتونه دي باغونه دي الله دې زموږ د ټولو نصیب کړي الله دې زموږ اعمال ښایسته کړي الله دې په خپل فضل سره موږ جنت ته بوځي نو الله فرمایي وایي کله چې دوی له موږ میوې د دې جنت نه ورکړو نو دا مسلمان به وایي دا مؤمن جنتی چې دا خو اقا څیز دی لکه مثلا کیله د جو هلته هم کیله دلته هم کیله د دغه شان آم به مڼه به انار به کجوره به لکه دا به داسې څیزونه چې د دې دنیا کې چې الله پاک موږ ته دا نمونې ښولي دي که نه نو هم دقه نومونو باندې به دا څیزونه په جنت کې هم په سایز کې ښایسته هم په خوند کې ښایسته هم په رنګ کې ښایسته خو یې به اشنا که ستاسو خیال یې ناشنا شي ته د خلکو ډېرې ډډې نه لګي یو څیز تا له مخې له راوړلی شو
خو که د دې علاقو سیز نه وي موږ ته څوک وایي دا داسې ښکلی سیز دی اوس د ښکته علاقې او میوه ده او ما ته څوک وایي دا وخوره خو چونکې ما ټیسټ نه وي د هغې څکلی ما نه وي ما لیدلی نه یم زما ورته داسې زړه نه کېږي څنګه چې زما ام ته کېږي او کیلې ته کېږي او انګور ته کېږي ځکه چې ما ته پته وي چې دا فروټس دي که نه نو دغه شانتې په جنت کې به متشابه و اتو به متشابهه یو شان به موږ به پیژنو چې دا خو فلان کې سیز دی لکه موږ له به نوم راځي انشاءالله الله دې موږ ټول په جنت کې یو ځای کې د دې قرآن ملګري دی الله رب العالمین زموږ د ټولو خپلو خپلوانو سره استادانو شاګردانو سره په جنت کې را یو ځای کې د دې قرآن د برکته او بیا الله فرمایي چې د دوی دپاره به ازواج مطهرتون نو اکثر مونږ ترجمه کوو که نه بیبیانې به یې پاکي نو مفسرین وایي چې زوج چې دی ښځه د خاوند دپاره زوج ده او خاوند د ښځې دپاره زوج دی مطلب دا نه دی چې ګنې یوازې د نارینهو دپاره به هلته پاکې بیبیانې د نیکانو مؤمنانو مسلمانانو ښځو دپاره به نیکان خاوندان یې هلته په جنت کې ان الله لا یستحي ان یضربه بېشکه الله نه شرمیږي چې یو مثال بیان کړي د ماشي که نه کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د ماشي ذکر وکړو په قرآن کې چې ستاسو د دې بوتانو نه خو که ماشي هم څه څیز وتښتئ ستاسو د معبودان نه نو هغو کې دا طاقت هم نشته چې د ماشي نه څه څیز واخلي نو دوی وی دا څنګه د الله کتاب دی په دې کې خو د ماشي خبرې دي ماشي څونه کچ او کمزوری څیز دی نه الله رب العالمین ورته فرمایي چې په چا کې عقل او شعور یي او د عقل په سترګه ورته وګوري نو په دې مثال سره ډېرو ته هدایت میلاو شي چې واقعي چې هغوی د ماشي فایده نقصان نشي کولی خپل ځان ترې نشي خلاصولی نو ما او تعالی به سره کړي که نه نو په دې سره خو ډېر په هدایت شي په دې مثال سره خو ډېر پې الټه ګمراه شو لکه دا پراپیګنډې دوی شروع کړي دي مشرکانو بیا الله فرمایي چې الله پاک چې کم فاسقین دي نو هغه ګمراه کیږي او نور حق پرسته بنده چې مثال ویني نو خی په زړه کې د توحید دغه رڼا ورننوځي اوس الله رب العالمین فاسق دلته یادوي چې فاسق څوک دی فاسقین هغه خلق دی چې دوی د الله وعدې ماتوي کومې چې الله د مضبوطیا حکم کړی دی او دوی هغه حکمونه پرې کوي کوم چې الله د یو ځایوالي حکم کړی دی نو د الله وعده چې څوک ماتوي لا اله الا الله محمد رسول الله چې الله ته زمونږ رب یې ستانه سیوا بل معبود نشته یوه غټه وعده خو مونږ د خپل رب سره دا کړې ده او بله وعده د یو بل سره د انسانانو سره خلک وعدې کوي که نه نو د فاسق نښه دا ده څنګه چې د منافق نښه ده فاسق نافرمانه ته وایي فاجر ته وایي د الله د دین نه سرکشه ته ویلی کېږي که نه خو دلته الله پاک دا دوه خبرې بیان کړي دي چې دوی د الله وعدې ماتوي او الله چې ورته د څه د یو ځایوالي حکم کړی دی نو هغه پرې کوي نو دلته مفسرین وایي چې د دې نه مراد رشتې دي چې څوک رشتې کټ کوي خپل ولی کټ کوي تعلقات ماتوي بس صله رحمي چې ده د هغه ماتوي نو دلته د صله رحمۍ تاکید شوی دی چې صحیح مؤمن هغه دی چې هغه د خپل ولو خیال ساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ښکلی حدیث دی وایي کله چې الله تعالی ټول مخلوق پیدا کو نو رحم چې دی نو دا الله رب العالمین ولا جثه ورکړله او دا یې ودروو نو وایي دا رحم چې دی الله رب العالمین ته په زاری شو نو الله ته تپوس وکړو چې څه خبره ده نو دا رحم ورته وایي دا خپل ولي چې زه د دې خبرې نه پناه غواړم چې خلک به ما کټ کوي یعنې د خپل ولی خیال به نه ساتي نو الله تعالی ورته وفرمایل چې ته په دې خبره راضي چې څوک تا یو ځای کوي نو زه به د هغه سره یم یعنې زما رحمت به د هغه سره یم چې څوک تا پرې کوي نو زه به د هغه سره د هغه نه پرې کېږم مطلب د هغه نه به کټ کېږم نو رحم ووایي پروردګاره زه په دې راضي یم نو الله تعالی وفرمایل بس دغه شانتې به وي دې حدیث ته تاسو وګورئ که نه چې څوک خپل ولي کټ کوي الله فرمایي زه به ترې کټ یم نو الله دې موږ ټول د خپل ولی د حق ادا کولو توفیق او طاقت راکړي الله مکه چې څوک خپل ولی پرې کوي نو هغه فاسق دی هغه نافرمانه دی د حد نه وړېدونکی دی او الله فرمایي هغه تاواني دی بیا الله فرمایي کیف تکفرون بالله تاسو به څنګه د الله سره کفر کوئ تاسو خو مړه وایي الله جمدي کوي بیا به مړه کوي بیا به هم ژوندي کوي ما تا ته هغه خپل مقام الله رب العالمین را یادوي چې مونږ هیڅ نه لکه مونږ څنګه تاسو وګورئ که نه د مور په خېټه کې ماشوم څه د وینې او د غوښې یو لوتړی که نه او الله پکې روح واچوي او لاس خپې سترګې غوږونه هر څه یې راکړل او بیا یو خاص لار راته ښویل د الله برانه بیا تپوس کوي او بیا به الله ته واپس کیږو نو الله فرمایي الله هغه ذات دی چې هغه خو ستاسو دپاره ځمکه فرش جوړ کو ښایسته هوار فرش رب العالمین
ځمکه دومره غټ نعمت دی، تاسو وګورئ چې موږ پکې څه تخم اچو، د الله په حکم سره هغه راخیږي، میوه، غله، دانه، ونې، بوټي، ګلونه. وګورئ کم شی نه دی چې الله زما او ستا دپاره نه دی ښایسته کړی په دې ځمکه باندې، که نه که کوی یې پکې که نه کنالی، که بنیادونه، که کور پکې جوړی، چې څه دی خوښه یې دا ځمکه مسخر ده د انسان. او بیا اسمان ته وګوره، الله فرمایي و اسمانونه الله قد په قد جوړ کړي دي، هغه په هر څیز باندې علیم دی او هغه خبرداره بادشاه دی. نو دلته الله رب العالمین چې کوم د ژوند او د مرګ دا 4 مرحلې بیان کړي دي چې تاسو مړه وئ ما جمدي کړئ، بیا به مړه کوم، بیا به ما جمدي کوم، لکه 4 حالتونه شو که نه. نو اول مرګ، بیا ژوند، بیا مرګ، بیا ژوند. دا روح او دا بدن د دې د یو ځایوالي نوم چې دی ژوند دی، او د دې روح او د دې بدن د جداوالي نوم چې دی هغه مرګ دی. اولنی حالت د مرګ دی، یعنی انسانان روحونه خو الله رب العالمین پیدا ټول په یو ځای پیدا کړي دي که نه، خو دا جسمونه چې دي دا چې کله الله رب العالمین وغواړي په وخت باندې هر بنده جوړ کړي او بیا پکې روح منتقل کړي که نه، ورننوځي پکې. نو د دې ټولو روحونو نه د عهد چې دی، وعده چې ده هغه اغستلی کړی شوي ده. دلته د وعدې ذکر شوی دی که نه، نو ځکه ته وضاحت کومه چې زمونږ ټولو روحونو اقرار کړی دی چې او ربه ته زمونږ رب یې، او تا مونږ پیدا کړي، ته زمونږ رب یې. نو لکه مونږ مسلمانان پیدا کیږو، نو بیا چې کله د انسان پیدایش وشي او دی ژوند تیر کی او دی مړ شي، نو چې د څه کم اعمال کړي دي نو دی به بیا الله راجمدی کوي، او د دقې حالت نوم د حشر میدان چې ورته ویل کېږي په هغې کې به حاضرېږو که نه. دا په 4م ځل بیا راوچتېدل دي او د الله رب العالمین د ورکړې شوي وعدې جواب ورکول دي چې او ما پوره زندگی الله ستا اطاعت کړی، ستا فرمان برداري مې کړې وه، د خپلې وعدې خیال مې ساتلی او که نه خدای مکه فاسق فاجر ومه. الله دې مونږ ټولو ته هدایت نصیب کړي، الله دې مونږ د بدو لارو نه په امان کړي، الله دې مونږ ته نیغې لارې نصیب کړي. آمین ثم آمین. صدق الله العظیم.